الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. محترمو مسلمانانو رونو، جنازه به ټیک په 2 بجې کوو. یو 3-4 منټه شته، نو دغسې سړی تنګېږي، نو یو 2 دیني خبرې به درته وکړم. یو دا چې عام مونځ مونږه کوو، نو چې امام مونږ نه یو رکعت وکړي، نو بیا د هغې د راګرځولو طریقه خو مونږ له راځي. خو کله چې جنازه کوو او امام مونږ نه یو تکبیر ووایي یا 2 تکبیره ووایي، نو اکثر خلک بیا په دې نه پوهېږي چې اوس څه وکړم. نو د هغې طریقه دا ده چې کله امام تاسو نه یو تکبیر الله اکبر ویلی، یا 2 ویلی، یا 3 ویلی، په څلورم کې تاسو شریک شئ، نو بیا مسله دا ده چې امام سلام واړوي، نو ته به زر زر ووایې الله اکبر الله اکبر الله اکبر. که یو تکبیر را نتلی، نو یو ځل به الله اکبر ووایې، که 2 تلي نو 2 ځله به ووایې، که 3 تلي نو 3 ځله به صرف الله اکبر ووایې. میانځ کې نور سبق به نه وایې. او دا ولې؟ ځکه سنت طریقه دا ده چې نبی علیہ السلام وایي اسریعوا بالدفن، مړی زر ښخوي چې هغه خپلو نعمتونو او خوشحالو له ورسي. نو کله چې نبی علیہ السلام وایي مړی زر ښخوي، نو زمونږ بعضې ناپوهه خلک ای چې جنازه وکړي، نو بیا وایي ایماندارو دعا وکئ. نو بیا دعا نشته، دعا هم دغه جنازه ده چې تا وکړه اللهم اغفر لحینا دې ووایي، و میتنا دا ټوله دعا دې ویم، دکه دعا ده. بیا دعا د جنازې نه بعد نشته. هم مړي والاو سره ملاوېږي، هسې لاس میلاو کا. او دا هم نشته چې مولیان چاپېره کیني، بیا ګوړه او صابون او څښاک یو بل ته بخي را بخي، څوک پکې اواز وکړي د څښاک حقدار ایثار شي. حقدار یې هر چا ته معلومي، په کلي کور کې دې وله ورکړي. بیا به فوراً کټ اوچتې، او چې کله مړی ښخ شي، نو د هغې نه بعد به بیا دعا کوي. ټیم چونکې پوره دی، خلک راغلي دي، نو زه تاسو هم نه تنګوم، نور دی بس جنازه کوو. او بد نیت کوئ چې د دې مرده. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. یو څو ځله استغفار او درود ووایي او ثواب یې دی ته وبخئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو مړی ښخ کئ، استغفروا لاخیکم فانه الان یسألو. نو د هغه مړي دپاره دعا وغواړئ، ځکه د هغه نه تپوس کېږي چې الله هغه له د جوابونو توفیق صحیح ورکړي. ځکه هغه جهان کې کوم مقام ته چې روح تللی، نو هلته الله هغه روح له یو جسم ورکړي، او د هغه نه تپوسونه کېږي، او هغې ته مقام د قبر وایي. دې ته هم قبر وایي او هغه مقام ته هم قبر وایي. نو هلته ترېنه تپوسونه کېږي، ستا دین څه وکړو، ستا دین څه و، ستا نبي څه وکړو، او ته د اسلام باره کې څه وایې. نو څوک چې په ایمان باندې تلي، نو هغه صحیح جوابونه ورکړي او الله د هغه مغفرت نصیب کړي. نو دعا وکئ زموږ ماسي ته چې الله والا هغه جهان ښایسته کړي.
د ټولې مقبرې والو دپاره هم دعا وکئ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.